محترم مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. بس صرف تاسو یو ورځ وظیفه وکئ، الله پاک به ستاسو هر قسم مشکل ده حل کړي. الله پاک به ستاسو هر قسم ارمان پوره کړي. یو خور و دا وظیفه کړې و، د هغې کار شوی دی، نو تاسو هم دا غواړئ چې ستاسو د هر قسم مسله ده حل شي، دغه رنګې هر قسم حاجت دې ستاسو پوره شي، هر قسم مشکل دی الله پاک ستاسو ختم کړي. څونه پریشانان یې دی الله پاک تمام پریشانیان یې مشکلات د خپل قدرت د خزانو محترمو د ختم کړي. نو همدا وظیفه نن شروع کړئ، ځکه دغه خور کار به شوی دی او موږ دا غواړو که نه چې څومره کسان دي، څومره زنانه دي، څومره نارینه دي، څومره خویندې ویندې دي، د تمامو خلکو دې تمام کارونه په ښه طریقې سره محترمو دا وشي. وظیفه ډېره زیاته بهترینه ده، ډېره زیاته عظیم شانه ده. پر دې بیانه شروع کې انشاءالله العزیز ستا کار به په یو ورځ دوه کې دا انشاءالله په ښه طریقې سره به وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته ناشنا او ډېره زیاته عظیم شان وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو، د حاجت دپاره بالکل ټنډه دی چې که نه ستا حاجت او نه پوره کېږي، همدا وظیفه ته شروع کړه، ته تماشه کوه چې څنګه ستا حاجت تا هم نه پوره کېږي. دعا وکړه څومره کسان داسې دي چې د هغوی په زړونو باندې ارمان دی، الله پاک ارمان یې پوره کړي. حدیث کې راځي چې یو څیز ستا پکاري او هغه څیز د دعا کې د بل چا لپاره، نو الله پاک به لومړی تا له درکوي، بیا به ورکوي بل چا له. دعا وکړه چې الله پاک زما خو دا حاجت دی، خو چې څومره مسلمانان دي، څومره مسلمانانو ته ټولو چې څومره حاجتونه دي، یا هم زما د حاجت د هغوی دی الله پاک یې پوره کړي. او سړی بیمار دی او دعا کوي الله پاک څونه بیماران دي، تمام تر تمام بیمارانو لا شفای کامله عاجله دا ورکړي. څونه عجیبه کار دی، یو سړی ګاډی پکار دی، پیسې پکار دي، د هر مانځه نه بعد یا د هر وظیفې نه بعد دی دا ذکر کوي الله پاک څومره کسان په دنیا کې دي، هغوی له ګاډي ورکړي، هغوی له روزګار ورکړي، دولت له ورکړي. قسم درته خورم که نه چې حدیث کې راځي چې تاسو به سره پریشانه کېږئ نه، ته د بل چا لپاره دعا کوې، فرشتې به ستا لپاره دعا کوي، د غایب دپاره دعا قبلېږي، فرشته به ستا لپاره دعا کوي. الله پاک لومبی دله ګاډي ماډي یا پیسې وغیره رزق ورکړي او بیا د هغې نه بعد بل چاله ورکړي. نو که تاسو هم بهترینه پرسکونه زندګي غواړئ، دا وظیفه د خپله کوئ انشاءالله العزیز. زموږ د یوې خور په کار شوی انشاءالله العزیز تاسو به لازمن په دې وظیفې باندې محترمو دا به کار کېږي. بهترین ټایم، بهترین وخت د وظیفې دپاره محترمو دا د تهجد ټایم دی. دغه ټایم کې ته راپاڅې، دغه ټایم کې دا وظیفه د هغې نه بعد 2 رکعته یا 4 رکعته، 6 رکعته، 8 رکعته څوک تهجد وکړي او د هغې نه بعد باید دعا وکړي انشاءالله العزیز. انشاءالله الله پاک به ستا هر قسم مسله دا به ختموي. د ټولو نه بهترین ټایم ځکه چې تهجد وایي ټایم کې الله پاک دې اسمان ته راکوزېږي. څه وایي؟ آیا څوک شته چې زه هغه له څه ورکړمه، ما نه څه وغواړې زه له څه ورکړمه؟ نو اوس موږ نه یو، نو موږ ویده یو، دغه ټایم د غوښتو دی، دغه ټایم د ورکړې دی، دغه ټایم موږ ویده یو او بیا وایو چې یاره وظیفې مې ډېره وکړه، بالکل ستړی شوم او کار یې ونه کړو. کار ښه کوي، الله پاک باندې څیز منل دي یار. الله پاک سره د پیسو خزانې شته، په هغه باندې موږ د څیز منو. څنګه به منو؟ الله پاک الله کو منوانا ہے، بس هغه راضي کول دی یار. بس چې کله دې راضي کو په تماشا کوه چې څونه پتا باندې د پیسو باران کې کوله کوي، څونه دنیا دی یار، پر جهان دی، پر جهان د الله پاک رزق ورکوي، پیسې ورکوي، دولت ورکوي، ولا مال دولت هر څیز ورکوي، ولا خوراک ورکوي، ولا میوې ولا ورکوي. څونه حل کوي، څومره ځناور دی یار، ټول ځناور ته الله پاک خوراک ورکوي، مطالبه نه راکوي. بس موږ نه الله پاک خفه دی، موږ نشو راضي کولی. نو الله پاک راضي کوي او په دغه ټایم کې څه مو غواړئ درکوي بدل یار، هغه څه کوي درکوي بدل. هغه دې دپاره دی الله پاک وایي چې څوک وغواړي زه ورکړم، ویې غواړي ورکړم، خو تاسو زما نه غواړئ زه به تاسو لر کړم، نور حل به راولم. لکه مطلب په سوال نه کولو باندې، په نه غوښتو باندې الله پاک خفه کېږي، په غوښتو باندې خوشحالېږي. نو که تا یو څیز وغوښتو، الله پاک ګوري یا جبرائیل ته وایي چې د دې سړي دا
زاری زما ډېره خوښه ده نصیز مې پوره کوله پرېږدي زاري کوي خوند کوي یار پر مخ باندې رڼې رڼې اوښکې روانې او د الله پاک نه سوال کوي دواړه لاسونه د الله پاک ته نیولي او په جانماز باندې په تاحیه ناست دی څومره مزه کوي یار دا مزه په یو څیز کې هم نشته ده الله پاک جبرائیل ته وایي فرښتې ته یې وګوره که نه بنده ته وګورئ څومره په ناشنا طریقې سره غواړي یار جاړي سترګې نم دي په سترګو نه اوښکې را روانې دي په سپین مخ باندې رابېږي د اوښکې او خپل فریاد سره ماته کوي بل چاته نه کوي ستا جړا پر یاد الله له خوند ورکړه یار چې کوم سړی د الله پاک نه وي خوښ جبرائیل ته وایي چې بس ورک کړه یار پتو پې ویلې بس ورک یې که ورکې ولې ستا چې د دې سړي د لاسونه زما نه دي خوښ یا د دې ښځې د لاسونه زما نه دي خوښ مطلب زما دا شي مطلب چې الله پاک سره تعلق محترم را ساتل پکار دي نو تهجد په ټایم کې الله پاک زموږ ستاسو دعا دا محترم دا قبلې یو خبره شوله دویمه خبره دا شو که نه چې مازدیګر په ټایم کې مازدیګر په ټایم کې فرشتو ډیوټي بدلېږي دا ټایم کې ته دعا کې الله پاک قبلې بس فرشتې ځي فرشتې ډیوټي بدلېږي دا ځي او نور فرشتې راځي چې کومه ځي دغه ټایم کې ووایه که نه الله پاک دا شی پکار دی یار کار ډېر زر خراب دی تماشه کوه چې فرشتې ډایرکټ ورځي الله پاک ته غویم ته الله پاک ستا خبره واورېدله انشاءالله عزیز انشاءالله دومره ناشنا خبره مې ته وکړلې چې په ترتیب او طریقه کار باندې دا وظیفه وشي تماشه کوه یار هر څه کېږي نو نن چې کومه زموږ وظیفه ده محترمه او ډېره زیاته عظیم الشانه ده بس یو خور چېرته ډېر زیات جړا فریاد الله پاک ته کړی او دا وظیفه یې کړې وه د هغې کار شوی و بس تاسو هم په دې باندې عمل وکړئ انشاءالله العزیز ډېر زبردست رزلټ به تاسو مومئ ترتیب او طریقه کار داسې ده چې یو شپېرې به تاسو درود ابراهیم ووایئ د مانځه والے درود شریف کوم درود شریف د مانځه والے درود شریف به یو شپېرې ووایئ او د هغې نه بعد به تاسو دا وظیفه وکړئ حسبنا الله ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله الله پاک زموږ لپاره کافي دی ونعم الوکیل حق ارساز دی ته زما لپاره الله پاک بس دی یار دا ډېر ښه دی که نه بعضې وخت یو سړی وویل لکه ماړه زما د پلار زما د پلار د پلانکیا بس دی یار تاسو خپل کار کوئ باقي بس دا یو چې ما سره دا ډېر کار کوي دا ته چې وایي چې حسبنا الله الله پاک زما لپاره کافي دی ونعم الوکیل حق ارساز دی او بیا کوئی پس وی لا حول ولا قوت الا بالله زما قوت نشته او الله پاک قوت دی الله پاک انشاءالله زمانه مسله حل کوي انشاءالله تماشا کوي محترم تماشا کوي چې څنګه ستاسو کار برابري څونه په ښه طریقې سره الله پاک برابر دا به نه کړی بس امید دا پکار دی کوشش وکړئ وظیفه خپله مو کوئ دا ثواب په نیت باندې نور خلکو سره هم شیر کړئ دومره ناشنا خلک ما کتلي دومره ناشنا د هغوی د امید په تمه دي بس خلکو له امید ورکړه حوصله ورکړه حوصله امید ورکول چاله نوی ژوند دی دا بس خلکو ته وظیفه وښایئ انشاءالله عزیز شعر کې سره د خلکو کوم مایوسه زندگی ده دا محترم په امید باندې بدل شي او ما ته هم دعاګانې کې تاسو هم دعاګانې کې زما به کې ثواب کېږي ستاسو هم به کې ثواب کېږي په میشن کې را سره ځان شریک کړئ انشاءالله عزیز انشاءالله څوک ذکر کوي زما به هم ثواب کېږي ستا به هم ثواب کېږي الله پاک خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته